رب العالمین ارشاد فرمائی یا ایها الذین آمنوا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. رب العالمین ارشاد فرمائی چې کچره تا ته یو کس راغی او یو خبره درته وکړه چې دا خبره داسې ده، ښځې ته ښځې ویل چې تا خاوند داسې دی، یا سړي ته بل چا سړي ویل، یا ښځې ورته ویل چې دا ستا ښځه داسې داسې ده. قرآن فرمایي فتبینو، هغه وخته پورې د ده په خبره باندې عمل مه کوه چې څو پورې تا تحقیق او تلاش او تفتیش ته نه کړی. او بیا قرآن فرمایي چې کچرې تا تحقیق ونه کو، تا تفتیش نه کړو او په هغې وهم او په ګومان باندې تا فیصله وکړه، الله فرمایي چې کیدی شي چې هغې ګومان د وجې نه، هغې فاسق او د فاجر د خبرې راوړو د وجې نه چې تا تحقیق ونه کو، کیدی شي بل قوم ته نقصان ورسوي. او چې کله نقصان ورسوي او بیا وروستو درته پته ولګي چې دا خبره خو داسې نه وه چې لکه څنګه ماته شوې وه، الله کریم ارشاد فرمایي فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، بیا په هغه خبره باندې ډېر پښیمانه وي چې دا کم کار تا نه شوی و، کم کار تا کړی وي. ځکه قرآن فرمایي چې کله د ښځې او د خاوند په منځ کې د چا د افتراق خبرې راشي، د چا د شک او د شبهې خبرې راشي چې هغه وروستو دې له راځي چې یا طلاق ورځېږي او یا ښځه مور په کور باندې کینی. او ډېرې خویندې داسې شته دی چې مور په کورونو باندې اته کاله وشول ناستې دي، نهه کاله وشول ناستې دي. او ډېر کله ته داسې شوي چې چا د خاوند سره میاشت تېره کړې ده او 15 کاله یې وشول په کور باندې ناستې، مور په کور باندې نه پرېږدي. او هغې بنیادي وجه څه وي؟ چا ورته ویلي وي چې واده چې نه وه داسې وه، یا چا ورته ویلي وي چې واده چې شوه نو داسې ده، هغه خاوند تحقیق ونه کړي. قرآن فرمایي فتبینو، چې کله هم تاله یو خبره مخې له راغله د هغې تحقیق وکړه. تحقیق نه بعد بیا د ستا خوښه، خو تحقیق د قرآن کریم حکم دی. د دې د وجې نه ښځې له بعضې ښځې راشي خاوند داسې دی، خاوند داسې دی، جنګ جګړې کور کې شروع شي او بیا مور کره خفه لاړه شي چې خاوند مې سړی شوی نه نو زه به داسې نه کوم. هغه ټول شکوک او شبهات دې طرف ته راشي چې علما فرمایي چې دغه په یو بل باندې د ښځې شک چې دی دا د خلکو کورونه تباه کړي، طلاق واقع شي، ښځې په کورونو باندې کینی او بیا ډېر کله ته هغه ماشومان ګلونه چې د چا نه پیدا شوي وي هغه بیا په دې باندې هم نه پوهېږي چې د مونږ کسور څه دی، د ما کسور څه دی. ماشومان رالوی شي پلار ونه ویني، تره ونه ویني، هغه تعلق او دا تاسو ته خو به شاید چې دا پته وي، خو چونکې بعضې مسایلو مونږ له تګ راتګ زیات وي د عوامو د جرګو مرګو والا، نو هغې کې بیا مونږ ته دا پته لګي چې داسې ماشومان هم وي چې 15 کاله بعد خپل پلار وویني، 9 کاله بعد خپل پلار وویني. او ډېر کله ته داسې وشي چې بیا په هغې چې ماشومان رالوی شي بیا په دې باندې نه پوهېږي چې دا غلطي مه د پلار وه که دا غلطي مه د مور وه، او بیا داسې بچي د پلار د نامې نه نفرت کوي، د مور د نامې نه نفرت کوي. او داسې ماشومان چې د معاشرې افراد جوړ شي دغه بیا سرکشۍ طرف ته ځي، نه د پلار سوری په راشي، نه د مور د تربیت او د شفقت سوری په راشي، دا د معاشرې د بغاوت کوونکو د افرادو نه افراد جوړ شي. د دې بنیادي هغه نقصان څه شی وي؟ هغه دا وي چې ښځه او خاوند په یو بل باندې شک شروع کړي. ځکه قرآن کریم فرقان حمید او دا حدیث مبارکونه موږ ته دا واضحه ده او معلومه ده چې طلاق چې کله ښځه خاوند ښځې له ورکوي نو یا خو عدم برداشت وي چې په تېره جمعه موږ ګزارشات وړاندې کړل، او یا دویمه وجه د طلاق او د غورځېدو او د شرح د زیاتېدو وجه دا ده چې زمونږ په ښځو خاوند په یو بل باندې شکوک او شبهات وي.